ډیره د افسوس خبره ده چې موږ نن د پریس کانفرنس کوو. هغه وجه دا ده کوم چې زمونږ ورور شهید ریحانزی خان کې د دې الیکشن کینډیډیټ و د NA8 او د PK وایس هغه ډېر په بې دردۍ سره شهید کړی شو. موږ افسوس کوو. هغه سیټونه بیا خالي شو. اوس زمیني انتخابات لپاره شروع اعلان شو. نن اخرنۍ ورځ وه. موږ د هغه جانشین مبارک زیب د هغې دپاره نن کاغذونه جمع کړل او د NA8 لپاره او د PK وایس لپاره. بس افسوس دی چې هغه زمونږ شهید جانان ژوندی وی نو خوند به هم کړی وی. خو الله دې وکړي چې د هغې برکات او د هغې صلاحیت په دې کې وخوستی شي. ملګرو دا ځینې فیصلې سړی تیاری ولې وکړي، کوم کار له تیاری وکړي ځینې فیصلې کېږي او ځینې فیصلې داسې وشي چې هغې مجبوراً په انسان باندې راشي. نو موږ باندې چې دا کم الیکشن دی او کم منډې تړلې دي دا په ډېره مجبورۍ باندې موږ راغلي دي. په موږ باندې سخته ده. نو زه خو اول ریکویسټ کوم د دغو نوجوانانو نه او د خپل قوم نه کوم چې باجوړ زموږ قوم دی، ستاسو هم ډیمانډ و، ستاسو هم دا مطالبه وه چې یاره تاسو الیکشن ته ودرېږئ او ستاسو که مونږ څه ښه کوو نو د یو ووټ په ذریعه به یې څه مونږ ښه وکړو. نو زه د قوم نه مطالبه کوم چې یاره زموږ څه اوس ودرېږئ او زموږ سپورټ کوئ په هر قسمه لیول باندې. دوستانو یو خبره به بله زه وکړم. د پارټۍ د ټکټ لپاره زموږ د دې قوم د دې باجوړ زموږ د دې نوجوانانو چې کوم ډیمانډ و، زموږ دوه ډیمانډ و. د پارټۍ د ټکټ او د ریحانزی خان د قاتلانو د هغې ګرفتاري. د پارټۍ د پاکستان تحریک انصاف چې کوم اعلی قیادت دی هغې ته موږ یو کس ته ورسېدو او موږ ورته د خپل میسج ورساو چې یو خو زموږ څه حساب وکړلی شي او بل انصاف زموږ څه په دې شکل کې وکړلی شي چې یاره موږ ته د پارټۍ ټکټ میلاو شي. او دا په دې وجه چې د شهید ریحانزی خان د دې پارټۍ دپاره ډېر خدمات و، ډېر نوجوانان یې موټیویټ کړي وو، ډېر پارټۍ دپاره ډېر هلې ځلې کړې وي چې تاسو مس مهرباني وکړئ او موږ له ټکټ راکئ د هغې چې کوم جانشین دی د مبارک زیب دپاره. نو موږ ته د دې قوم او زموږ چې کومه مطالبه وه دا ته موږ یو کس ته رسولې ده. بله ورته موږ دا خبره مو کړله چې پاکستان تحریک انصاف د هغې چې کوم منشور دی د هغې چې کومه نره ده دا په انصاف باندې ده. نو که تاسو چېرته موږ له دا ټکټ راکړو د پارټۍ چې کوم د پاکستان تحریک انصاف په نوم جوړه ده نو د هغه انصاف هغه ټکی به پاتې شي. نو که چېرته تاسو زموږ څه ظلم وکړو، زیاتی م وکړو، موږ له ټکټ را نه کړو نو بیا زموږ د قوم زموږ د دې ولس زموږ د نوجوانانو رد عمل بیا ډېر بدل دی انشاءالله. نو زه د خپل قوم نه زموږ چې دلته کوم کینډیډیټ دي په دې کې NA او د PK نو زه هغوی ته سوال کوم چې تاسو څنګه زموږ د پښتون روایت هغه برقرار وساتئ. نور هم داسې شهیدان شوي دي، په مردان کې شوي دي، پېښور کې شوي دي، صوابۍ کې شوي دي، بډای خان کې شوي دي. د چا چې کوم خاندان کې کوم کس په الیکشن په دوران کې شهید کړی شوی دی د هغوی جانشین هغوی سپورټ کړی دی او بلا مقابله هغه په الیکشن کې منتخب کړی دی. نو زه چې کوم کینډیډیټ دي هغه پاکستان پیپلز پارټي ده، هغه نېشنل پارټي ده، هغه جماعت اسلامي ده، هغه جویایي ده، هغه مسلم لیګ دی، هغه آزاد امیدواران دي، ټولو ته ریکویسټ کوم سوال ورته کوم چې تاسو موږ ته دستبرداره شئ او موږ له دا موقع راکئ دا چې یو خو به پرې زموږ هغه غم کم شي او بل د دې خلکو چې کم هغه ارزو ده کوم خواهشات دي هغه به پوره شي. نو زه خو دا مطالبه د دغه مشرانو کوم. بل د پاکستان PTI نه کوم چې تاسو د شرافت مظاهره وکئ، د اخلاقي مظاهره وکئ. سوال ته کوم چې تاسو موږ ته دستبرداره شئ. ډېر ټکټ یې اخیستلي دي، دا ځل د موقع زموږ د جانشین مبارک زیب له ورکئ. نو دا به د دې قوم دپاره د ولس دپاره پیدامند دی دا چې دا قوم زموږ خاندان دا ودرېدو. دا بچی د ریحانزی یوازې زموږ ورور زموږ بچی نه و، دا د دې قوم بچی و. دا د ټول قوم مطالبه ده چې کوم دلته د PTI کینډیډیټ دي
هغه د اخلاقي تور باندې او د شرافت مظاهره دی وکړي او هغه د دستبردار شي زموږ په حق کې نو د قوم او موږ ته به لږ سکون او زموږ هغه درد به کم شي. شکریه، مننه، مهرباني.